Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ikhlas Digital Skills Academy. نن به انشاءالله امید لرم تاسو به لوګو انسټال کړي لوګو میکر او نن موږ فلایر چې کوم د ډیسکس کوو چې فلایر به څنګه جوړوي. فلایر مثال په توګه باندې لکه پوسټر اسانه پښتو کې پوسټر څنګه جوړیږي. بینر مثال په تور بینر څنګه جوړیږي تاسو لیدلی کنه د قشان طریقه کار دی. بیا د کم سیز ریلیټډ تاسو بینر جوړول غواړئ نو غلطه جوړول شي. عید الاضحى وغیره بلیک فرایډے دا سیلز چې کومې د دې باره کې چې کوم دی دغه جوړوي تھینکس وغیره دغه کرسمس بیوټي نیو ایرز وغیره څه شي د لپاره تاسو فلایر جوړول غواړئ نو هغه تاسو دلته جوړولی شئ. ټیک ده په خپل حساب سره یا تاسو ته کلاینټ وایي یا ځان له چې کوم دی جوړول غواړئ. کلاینټ څه ته وایي مثال په توګه باندې یو کس راشي وایي چې یاره دا ماله جوړه ده. ټیک ده په ساده پښتو کې دغه ته کلاینټ ویل کېږي. نو فلایر به جوړو ما د رمضان کریم چې کوم دی دا یو پوسټ دی دا ما ډیزاین کول غواړم دا ما سلیکټ کو صحیح سلیکټ نه بعد نو دا ډیزاین کول غواړم ډیزاین کوم. ټیک ده دلته رالم ایډیټ باندې لاندې ما کلیک کو نو دلته دا کوم ویب سایټ چې زم چیرې دا لري شي او دې په ځای چې کوم دی زه خپل ویب سایټ لګوم خپل ویب سایټ یو آر ایل او هغه ایډورټایز کوم نو www دا اخلاص ما ولیکو اخلاص ډیجیټل سکلز اکیډمي دا به کې ما ولګو نو تاسو په خپل حساب سره بیا ډیزاین کولی شئ. بالکل سمپل اسانه طریقه ده. دې سایټ ته به اوس راشي دا دی ما لږ ډراف کو دا شونګ سره ډیزاین مې کو. ټیک ده د هغې چې کوم زوړ ډیزاین هغه مې ته لرې کو خپل نوم مې پکې واچو سمپل طریقې سره. دا ما ته وایي چې یاره ویډیوز وګوره صحیح شو دا واټر مارک ته زه لرې کوم نو زه په ویډیوز چې کوم دی ویډیو ګورم دا یو 4-5 سیکنډې ویډیوز نو زه هغه ګورم او یا که دغه نه وي نو بیا به چې کوم دی اخلئ نو زه یم چې تاسو وانه اخلئ دغه یو 5-7 سیکنډ ویډیو وي دغه وګورئ یو واټر مارک او داسې څومره لرې شي. دلته پرې ما ولیکو پلیز فالو اس ما دغه ولیکو پلیز فالو اس دا د فاسه پر سر باندې اوس چې کوم دی دا دغه راغلو. ټیک ده بیا دې نه بعد موږ دلته لاندې چې کوم راځو د سټایل چینج کول غواړو. سټایل کې زه یم چې یاره دې دا 3D چې کوم دا 3D دغه ته اړوم چې 3D کې دا څنګه لیکلی کېږي. بیا په دې کې موږ ډسکس کوو دغه فالو اس لکه دې کې دا موږ سره راغله اوس په دې کې دا دغه چې کوم دی دا تاسو ته چې دا لاک ښکاري تالي دا چې کله تاسو ولګوئ که نه نو بیا خپل ډیزاین کوئ نو هغه څیز به اخوا دېخوا کېږي نو تاسو خپل ډیزاین په اسانه طریقې سره کولی شئ. لکه اوس دا داسې دی کریم که نه دې ته زه اوس تاله لګوم دا به اخوا دېخوا کېږي نه او زه خپل ډیزاین ښه په اسانه طریقې سره کولی شم. بیا سیو کول غواړم دې نه چې کوم دی سیو کېږم دا ما ته وایي چې یاره ویډیوز وکته ښه دغه یو ډیزاین چې کوم دی مونږ سیو کړو. دې نه بعد زه اوس یو پرې دغه باندې ما کلیک کړو په کریټ باندې په کریټ کې مونږ دومره آپشنز راکوي یو د انسټاګرام سټوري لوګو انسټاګرام پوسټ وغیره دا ټوټل مونږ سره فلایر زه یم چېرې انسټاګرام پوسټ جوړوم. ټیک ده په دې کې اوس تاسو ته ټوټل طریقه چې کوم دی اوس ایکسپلین کومه. انسټاګرام پوسټ دلته رالم ما هلته لیکل وکړل اول ټیکسټ دی نو ما پکې ټیکسټ ولیکو زه یم چې یاره فالو اس ولیکو فالو می آن انسټاګرام ما دا ولیکو. ټیک ده تاسو پکې خپل حساب سره چې څه لیکل غواړئ هغه لیکلی شئ. بیا دلته ما پکې سیمپل دا ولیکو فالو می آن انسټاګرام
دا زه اوس دلته ډیزاین کوم. دغه نه بعد بیا زه دلته اوس زه پکې نور لیکل غواړم @ لکه زه خپل یوزر نیم لیکم دلته که نه اخلاص ډیجیسکلز اکیډمي دا زما یوزر نیم دی. بره په ټیک چې کوم څه ته ښکاري دا لاټې به دې مو کلیک کوم دا به دلته ایډ شي. دا چې کوم دلته موږ سره ایډ شو بیا پکې زه اوس نور لیکل غواړم چې بل څه پکې ولیکم. For more interesting videos for more interesting videos مهم چې ما فالو کوي په مور ښه interesting amazing videos لپاره هغه ما ولیکو. زه سمپل چې کوم دی په ګوته باندې دا ډریګ اینډ ډراپ کوي او کوم ځای کې پوزیشن د دې چینج کول غواړئ نو دغې باندې به کلیک کوئ او لاندې ښکته یې بوتلی شي. بیا زه یم چې د دې سایز چینج کول غواړم دا سایز مې وړوکی کو دلته مې برابر کو دی. بیا د دې نه بعد چې کوم دی زه یم چې د دې فونټ چینج کړم سایز دغه سایز مې نورم د دې فالو مې انسټاګرام سایز مې لږ وړوکی کو. اوس دې له زه رالمه د فار مور انټرسټینګ ویډیوز هم چې دا لږ غټ شي نو دې سایز ما غټ کو پلس طرف ته غټېږي ماینس طرف ته وړوکی کېږي. دا غټ شو موږ سره صحیح شو. بیا دې نه بعد آیکنز ده چې آیکنز پکې هم استعمالو او شیپس او بیکګراوند دا ټوټل به انشاءالله نننۍ ورځ کې په دې ویډیوز کې نننۍ ویډیوز کې استعمالو. نو زه آیکنز له راشم په دې کې اوس تاسو کوم آیکن استعمالو غواړئ نو تاسو دلته هغه آیکن استعمالولی شئ. ټیک ده د خپل دغه ریلیټډ لکه تاسو د سکلز ریلیټډ غواړئ یا د سروس ریلیټډ د څه شي ریلیټډ چې تاسو کوم آیکن غواړئ نو هغه تاسو دلته استعمالولی شئ. تاسو ته اوبره ښکاري دغلته ایجوکیشن لیول باندې دا اوس ایجوکیشن لیول چې کوم آیکنز دي نو هغه دلته اوس ما سره راغله پکې اوس دا استعمالولی شم. ما پکې دا کتاب شن چې کوم دی دا آیکن ما سلیکټ کو ډریګ اینډ ډراپ کوم یې اخوا دېخوا چې کوم ځای کې دی دغه برابر شي نو اقل ته به زه دا واچ ویډیوز هغه آپشن یې راله بیا راکړو ویډیوز چې کوم موږ وکتو 4 سیکنډه او بیا دلته راغله د آیکنز ما استعمال کو آیکنز وشو شیپس اوس په دې کې تاسو کوم شیپ استعمالول غواړئ هغه دلته راځي. شیپس کې هم چې کوم د مکمل ډېر قسمونه دي چې تاسو څه قسم والا شیپ استعمالول غواړئ د ابجیکټس ریلیټډ چې کوم د شیپس دي زه هم چې د ابجیکټس کې ما دا فین چې کوم دی سلیکټ کو نو شیپس ما دغه نه اوس سایز لرالمه کلر هم چینج کولی شم سایز لرالمه وړوکی مې کو سایز نور مې وړوکی کو بیا مې سنټر ته مې راوړو ښه پوره وړوکی شو. دا اوس بره به ځمه په دې بره غشي باندې چې زور کوي نو په بره به ځي سایډ باندې زور کوي سایډ اوس بیا چې خپل حساب سره پوزیشن دې چینج کولی شئ تاسو. اوس مې بوک مې لږ ښکته راوړو دغه فین به زه چې کوم دی لږ ښکته راوړم لاندې په دې غشي هلته لاندې مو سره راغله دې پوزیشن موږ برابر کړو. اوس د دې دا وړوکی کول غواړم پین وړوکی کېږي او غټول غواړئ غټېږي. اوس پوزیشن مې ورله برابر کړو
شیف واپس شوم بیک. اوس بیک ګراوند لرالم. اوس د بیک ګراوند چینج کول غواړم. د دې بیک ګراوند بس چینج کولم شو. دا اوس کم بیک ګراوند چې نه ډاونلوډ اوس دا ډاونلوډ کیږي. اوس دا بیک ګراوند چینج شوی دی. بیک ګراوند چینج کول غواړم. دې نه دی بیک ګراوند هم چینج کیږي مختلف کلر کې. دلته به ډاونلوډ کیږي او تاسو ول د بیک ګراوند اتوماتیکلی چینج کیږي. ګریډینټ غواړئ ګریډینټ هم راوړی شي. څه قسم بیک ګراوند تاسو غواړئ. آشن بیک ګراوند دلته ملاویږي او بیک ګراوند ورته چینج کولی شي. دلته رالم هغه دا باندې مې کلیک کوم چې دا پین مې کلاک کو ټیک ته ځم چې خو دې خوا نه ځي. زه فین مې نه مې دی لاک کړله. دا چې زه لاک کړم بیا به خو دې خوا نه ځي. بوک مې لاک کړلی. فین هم لاک شو. د دې لپاره چې تاسو دا کم ډیزاینینګ کوئ او دغه لاک کوئ نو ستاسو نه به ستاسو ډیزاین نه خرابېږي. د دې لپاره یوزر نیم مې لږ راپورته کړو بره. دې نه بعد زه راځمه هغه باندې چې کلیک کوئ پرې آی باندې سترګې باندې نو دا چې کنه بیا هایټ کېږي پناه کېږي. واپس مې دا بوک دغه مې راوستو. اوس کلر چینج کول غواړئ. د جګ نه چې کوم دی بوک کلر هم چینج کېږي. څه قسم کلر تاسو غواړئ که نه دا پکې مزه نه کوي نو زه هم چې هغه پرې خپل کلر کې صحیح دی. دا بره دوه ایروز چې ته ښکاري دی ګس سایډ ایروز ته چې کوم دی واپس هغه خپل دغه له راځي او د مخکې چې کوم ایروز دی تاسو مخکې کوم کار کړی هغه مخکې طرف ته ځي. اوس اوفیسټي او زه یم چې یار اوفیسټي پوره صحیح ده. اوفیسټي ما پوره کړه. کلر دغه وشو. اوورلی کې چې کوم دی اوس ډیزاین او کلر د دواړه چې کوم دی چینج کېږي د کتاب. په اوورلی کې به تاسو ته داسې ښکاري. زه یم چې دا خپل ټیکو په نان مې کلیک کو. امپورټ کول غواړئ پرې زیړه باندې چې کوم دی کلر امپورټ کولی هم شئ. بیا ستاسو سره په فون کې لرئ کې بل کلر یو هغه تاسو اډ کول غواړئ دغه امپورټ باندې کلیک کړئ نو هلته هغه سلیکټ کړئ هغه به دلته راشي. دې نه بیا چې کوم دی پوزیشن ورته چینج کول غواړئ پوزیشن هم چینج کېږي. بیا اوس فاونټ زه ول بدلول غواړم چې د دې فاونټ بدل شي د فار مور انټرسټینګ ویډیو نو د دې فاونټ چینج شو. سټایل کې تاسو بولډ کول غواړئ لاندې ته چې کوم دی دا کیله شانتي راوستل غواړئ یا لیټل کیپیټل دغه څیز کې لیکل غواړئ هغې کې هم شي. کلر چینج کول غواړئ کلر هم دې نه چینج کولی شئ. بس هغه څیز سلیکټ کوئ بیا کلر چینج کول غواړئ څه کوئ هغه بیا دغه نه کېږي. دا موږ سره یو ډیزاین جوړ شو. ټیک ده. انسټاګرام پوسټ اوس دلته ما دا بلر مې شیډوز کې چې کوم دی دا بیا بلر کول دي نو دلته ما بلر کو د شیډوز کلر ته هم چېرې شیډوز دي په داسې کلر کې شي یا داسې سور شانتي کلر کې شي نو شیډوز کلر بیا په خپل حساب سره سیټ کول زه ما سیټ کو. صحیح ده. شیډوز کلر زه هم چې دا ټیک دی. بیا اوپیسټي کمول غواړم سیوا کولی شئ دې ځای نه بیا چې کوم دی روټیټ کولی شئ تاسو. اوس دې کې سپیسینګ راوستی شئ دلته لاندې چې تاسو ته ښکاري سپیسینګ دا سپیسینګ دپاره دی. دې ورلډ کې سپیسینګ راولئ یا په هغه کې بیا 3Ds اوس دلته موږ سره 3Ds راغلو. ټیک ده. چې 3D لوګو جوړوئ یا ټیکسټ چې کوم 3Ds کې څنګه جوړېږي هغه طریقه بیا په دې 3D کې تاسو ته میلاویږي. فار مور انټرسټینګ ویډیوز دا اوس ما 3Ds کې راوستو.
اوپیسټي مې په هم پوره کړه. تاسو اف کول غواړئ د هغې نه بیا چې کوم دی دا څومره ډیزاین دی دا 3D اف کولی شئ. اوس په دې پین کې چې کوم دا تاسو ته دا سرکل شانتې ښکاري دا تاسو ډاټ را لګوئ یا داسې واضح ډاټ یا صحیح طریقې سره دغه شیان لګول غواړئ داسې کولی شئ. ټیک ده. اوس دې کې چې دا کم بهر چې دا کم دا موږ ولګوو دا بیا ډبل کول غواړئ دې کلر چینج کول غواړئ ځینې دې کلر هم بیا چینج کولی شئ. دې سټایل کې تاسو ته دغه ښکاري. دا ګریډینټ کلرز چې کوم دی په دې کې دا یوز کولی شئ تاسو څه قسم کلر تاسو غواړئ. ټیک باندې به کلیک کړئ نو هغه به سلیکټ شي. دا هم وشو روټیټ هم وشو تقریبا ډېر اپشنز پکې مونږ ډسکس کړل. اوس کسټمایز تاسو څه قسم کسټمایز کول غواړئ دا فین په خپل طریقې سره بیا کسټمایز کولی شئ. دې وزګي نه ما لږ داسې ګډوډ شو تاسو بیا په خپل طریقې سره صحیح کسټمایز کولی شئ. د کوم ډاټس چې تاسو ته ښکاري دا سپین د هغې نه چې کوم دا په اسانه طریقې سره کسټمایز کېږي. فین دا شیپ بدل شو ما صحیح طریقې سره کسټمایز نه کړو. تاسو دې ځای نه بیا کسټمایز کولی شئ. دا راغله موږ سره موږ داسې طریقې سره ما صرف ستاسو د پوهې دپاره چې کوم دی کسټمایز کړو. دا موږ سره اوس په نارمل کې زه یم چې سیو کول غواړم نو زما سره په نارمل کې سیو شو.